دوه صحابه په لاره تېرېدل یو ځای کې خیمه ولګوله هغوی ته پته نه وه چې دلته قبر دی هلته زوړ چې د پخواني قبر وخوروان شوی د قبر نه اواز واورېد د تبارک الذي د لاندې نه چې کوم سړی لاندې خښ دی هغه لګیا دی تبارک الذي وایي د قبر نه یې واورېد دی لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الوی وی د الله رسوله مونږ ته خو هېڅ پته نه وه خیمه وواله او د قبر د لاندې نه تبارک الذي اواز مې واورېد هي المانعة هي المنجیه دا تبارک الذي هغه صورت دی چې خلکو له د الله د عذاب نه نجات ورکوي او په خلکو عذاب بندوي ګوره د قبر چې څوک تبارک الذي وایي دا صورت حدیث کې بل ځای کې راځي چې دا سړی په قبر کې کېښودلی شي دا تبارک الذي به د مرغۍ په شکل کې راشي او په دې سړي به خپلې وزرې خورې کړي دې دپاره به پرې خورئ چې دې انسان له څوک عذاب ورنه کړي دا د تبارک الذي برکت زما وروڼو قرآن شریف ډېر برکتي کتاب دی د الله د ذات خبرې دي او د حضور پاک معجزه ده نو چې د خدای د ذات خبرې وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عظیم پیغمبر عظیمه معجزه نو چې په هغې کې خیر او برکت نه نو په څه کې به خیر او برکت یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی څوک دا خوښوي چې منډۍ ته لاړ شي د سارو میلې ته او یو اوښه راولي بې پیسو فري ولا څوک ورکړي خیراتي سربغ اوښه ښه لنګه بلار به اوښه او ښه سربه اوښه او ښه قیمتي اوښه ولا څوک ورکړي او د چا نه یې پټه نه کړي ګناه پرې ونه ګټي دغسې بې پیسو یې راولي څوک خوښوي صحابه وی د الله رسوله کلنا نحب دا خو هر یو سړی خوښوي چې د سهار لاړ شم منډۍ ته هغه زمانه کې اوښه داسې وه لکه جوس موټري او څوک چاله اوښه ورکړي چې ها دا خیراتي واله فری والا او خښ سربه او قیمتي پیو والا هر سړی خوښوي رسول الله مبارک وفرمایل چې سهار وختي چا د قرآن شریف په یو آیت ووی د خدای په نزد د یوې اوښې نه زیات دی چې دوه اووی د دوو اوښو نه زیات دی چې درې اووی د دریو اوښو نه زیات دی دغسې ورپسې ځه یو آیات کې دی ووی دومره به خوشحاله شي د قیامت په میدان کې او په قبر کې لکه په دنیا کې چې څوک خیراتي اوښه درکړي څونه خوشحالېږي درې آیتونه دی ووی په قبر کې او په آخرت کې به دومره خوشحاله لکه چې دنیا کې درې اوښې له مفته کې څوک درکړي او ته خوشحاله یو آیت دی ووی دومره به الله ثواب درکړي لکه چې اوښه دی لاله کړه او ثواب دی او ټولې غوښې دی د خدای په نوم وویشل چې دوه آیته دی ووی دومره اجر به خدای درکړي لکه دوه اوښان چې دی لال کړل دوه اوښې او د هغې ثواب دی وګټه او غوښې دی غونډې خیرات کړې څونه برکتي دی قرآن شریف لیکن زمونږ خلکو قرآن ته شا کړی پخوا به ښه خلکو به سهار وختي د قرآن شریف تلاوت کوه مازدیګر به بیا تلاوت کوه مونږ به هم په دې جومات کې دلته کوټه وه دغه ځای برنډه وه باباجي سره مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه سره به هم سبق وی دلته به دا خلک ناست وو سهار مانځه پسې هغه چې به مونځ وکړه هغه به د عادت و قبلې ته به یې مخ کړې تر اشراقه پورې به هغه په هغه ځای ناست و او چې اشراق مونځ به یې وکړه ته به مونږ به ورسره اکثر د اشراقه پورې ناست وو سبق به هم ته وی دا د محلي خلک به دقه ځای ناست وو په خدای کې څومره لوی عالم و زه کله کله حیران شم څومره لوی عالم و څومره لوی مفتي و ما د مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي وو هغه به ګویا لفظ وی ګویا کې مولوي شهزاده صاحب د فقه په مسلو کې د دې زمانې لوی سړی لیکن خدای ګواه دی دا ماشومان به راتلل الف زبر او با زبر با به یې موته ښول دی نه وی چې دا خو د قاعدې سبق دی ما نه موایه بل چا نه وایه الف زبر آ بے زبر با دا به هم خول د ماشومانو ته به په ناظرم قرآن شریف خواو دې وړو ته او موږ ته به هم سبق خواو دا دی به په دې جومات کې ناستو د مازدیګر نه پس به دا ټول طالبان را روانو چا به یو کتاب وي چا به بل اړو پغوی نه ساتله نور الانوار او اصول الشاچی او چا حسامي چې په دې مدرسو کې به کوم کتابونه نشو ویلې کېدې خلک به راتلل هغه کتابونه به د هغه نه وي دا به نه وي چېره نور الانوار خو هغه طالب وي نو ته هغه سره ځان ملګري که که نه یو نور الانوار ما به یو ځای ته شروع کړو بل به دې بل ځای شروع کړو بل به دې بل ځای شروع کړو د دین دا خدمت یې ټول عمر کړی یقین په خدای وکړه ما ته خو هغه وخت یاد نه دی خو ما اورېدلي دي د خپل والد صاحب نه او د مشرانو نه چې دې مخامخ د بادرخیلو جومات کې په دغه جومات کې چې سار به مونځ کو شوې ته به یې ډډه والې وه نو د سار د مانځه پورې به یې 3-4 کتابونه درس کړي داسې شوق
د مانځه پورې به طالبانو ته سبقونه ویلي وو یاره وایي دا یو عادت یو چې د سهار د مانځه نه پس تر اشراقه پورې به په خپل ځای ناست و که چا به له مصلي له کتاب راوړه ښه به یعنې پورې تسبیح به یې اشراق نه پس به بیا شروع شو ته غرمې پورې ماسپښین به یې لږ خوب کو او د هغې نه پس تر ماسخوتنه پورې په دې جومات کې ناست و درسونه به یې کول قرآن به یې خلکو ته خو بلا شاګردان دي اوس هم د قرآن شریف نو پخوا به خلک په قرآن شریفونه راواغېستل ډډه به یې وواله سبق به یې وي مازدیګر نه پس به بیا قرآن شریف راواغېست ډډه به یې وواله سبق به یې وي اوس څه شی دی اوس موبایل دی صاحب هر چا سره موبایل چا سره غټې موبایلې دي او بشیر جان سره خو غټ نشته خو وړې ورسره خدای چې 3 دي که 4 دي دمه دا خوشطبع پورې دغه مه کوې داسې خولې نه مې ووتې چې نن سبا خلکو ټولو موبایلو په جیبونو په لاسونو کې اغېښتې دي او د قرآن نه خلک ایسته الحمدلله په دې وخت کې زمونږ د علماو نه خدای پاک کار اخلي زه خو قسم په خدای ډېر خوشحاله یم زمونږ په کلي کې خو د خدای فضل دی ډېرې مدرسې دي د الله فضل او په هر جومات کې د قرآن شریف مدرسه الحمدلله او دلته کې خو زمونږ دا مدرسه اوس قاري صاحب دې پکې هغه کوي او اکال له انشاءالله که ماشومان زیات شو 2 قاریان به یې که خیر او چې نور هم زیات شو 3 به یې که خیر انشاءالله العزیز تاسو ته هم چې خپل بچي راولېږئ دلته کې ما تپوس وکړه کال له به که خیري پکې د حفظ هم ډېر کسان به یې انشاءالله العزیز ځکه د چا 12 سپارې د چا زیاتې یادې کړي دي الحمدلله نو زما وروڼو ټول چې څومره یې چې د الله سره مینه وي الله سره نو د الله د قرآن سره به مو مینه کوي انشاءالله العزیز چې د چا د پیغمبر سره مینه وي نو چې کوم قرآن زموږ په ښکلي مبارک پیغمبر نازل دی هغه سره به خامخا مینه کوي نو قرآن شریف تلاوت به ټول کوئ واده به را سره کوئ که خیر انشاءالله العزیز ټول کوئ او که چا له په ناظره نه ورځي نو قل هو الله احد صورت خو ټولو ته یاد دی که نه دا وایه که رسول الله مبارک فرمایي چې 3 ځله چا ولسته الله به د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکړي او چې 10 ځله چا ولسته جنت کې به له خدای محل ورکړي دا وایه ښه او یو بچی یو نوسې دا به انشاءالله قرآن ته او علم ته ورکوي که خیر انشاءالله یو بچی وقف کې د خدای قرآن ته او علم ته او دا سوچ او فکر مه کوئ چې ډوډۍ به وله څوک ورکوي زما دې په خدای قسم ډوډۍ د خدای په لاس کې ده چې کافر له مشرک له هندو له سیک له او د دنیا د کافرانو له خدای خپلو دشمنانو له روزي ورکوي نو چې د خدای قرآن ته ناست هغه له به روزي نه ورکوي دا څو خبرې مې نن د قرآن شریف د دې ختمونو په سلسله کې ستاسو مخکې عرض کړلې